دا خو د ملک لپاره د یو فخر خبره ده چې مطلب یو زمونږ ملک په دې کې کوم رول ادا کړ او زما په خیال د ثالث کوم رول ادا کړ نو دا دنیا ته یو پیغام دی چې پاکستان یو داسې ملک دی چې هغه پرامن او په دنیا کې امن غواړي. اصل کې ایران چې دی هغه آزاد دی. په ایران کې چې کله خمیني راغی د دې نه مخکې چې کوم دغه و هم غلام و. اوس ایران کې چې کله انقلاب راغی نو د انقلاب نه بعد چې کوم دی په هغې کې ټول قوم یې یو کړی دی. دوی کې چې ناروغ وشي ځکه چې ټول د اسلامي ملکونه دا غواړي چې بالکل چې ناروغ وشي او باقي د مسلمانانو وینه یا د نور ملکونه چې دوی چې محفوظ شي او انشاءالله اوس همدا به کېږي. حاجي صاحب هغې خلکو ته څه وایې بعضې لونډې لپاړې په دې سوشل میډیا باندې همداسې شهیدانو پسې خبرې کنځلې کمنټس فوجیان دي او دا دي دوی څه کړي دي دا خو بس هم د پخوا نه داسې کېږي ګوره یعنې بعضې ټایم کې د ملک یعنې د ستونې ماران وي ځکه چې دوی خو دا یعنې غواړي نه دا دوی ته خوښه دي چې پاکستان دې ترقي وکړي یا د پاکستان آرمي چې په ټوله دنیا کې د هغې دا نوم چې روښانه دی همدلې مړنی په برکت باندې همدلې بدلی او دا خلک چې کوم دی دا یعنې غواړي نه ځکه چې دا مطلب چې او بعضې وخت کې د پاکستان د دشمنان هم داسې دي چې د دوی بډیسي دي او دوی داسې نه غواړي چې پاکستان دې ترقي وکړي یا د مسلمان ترقي وکړي. حاجي زموږ سفارتي کوشش ته څنګه زموږ سفارتي کوششونه خو ډېر تیزۍ سره روان دي ځکه چې یو طرف ته جرنیل صاحب کوششونه دي کړي هم دي او کوي او شهباز شریف هم مختلف ممالکو سره لګیا دي خو داسې لابې دي د ملک چې هغې دا نه غواړي چې زموږ ملک ترقي وکړي نو د اسرائیل د خلاف چې کوم مهم روان دی زموږ د ملک نو که کوم کسان کوي خدای پاک دې اول هغه ته برباد کړي څوک د اسرائیلو ملګرتیا کوي څوک د اسرائیلو ملګرتیا کوي خدای دې هغه ته برباد کړي